په موبایل کې عکس کتل ناروا ده، په ټلویزیون ویسیار کې عکس کتل ناروا ده، دا پټوګان د ښځو په اخبار کې پټو کتل ناروا ده، مخامخ ښځې ته کتل دغسې ناروا ده، حتی پردۍ ښځه څه کوي خپلې ورېندارې ته کتل هم ناروا ده. د ورېندارې سینې ته کتل، مخ ته کتل، لاسو ته کتل ناروا ده. د ورېندارې سره په ځان ته کوټه کې کېناستل مجلسونه چې بل څوک نه ناروا ده. دا بله ورځ موږ په سبق کې وویل د ورېندارې اولاد نسته، ته رالې کور ته، په کور کې د ورور هم نسته، خواښې و خسر یې هم نسته، د دې اولاد هم نسته، دا کور ته ننوتل تا ته ناروا ده. کنې ورېندار خو الحمدلله موږ تاسې دا پښتنو ته دی کارېږي لکه خور، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي الحم موتون، لیور مرګ ده، لیور د ورېندارې. ولې؟ ځکه چې د لیوره څخه سفر کول ډېره مشکله وي، خو په کور کې وځي نه نوځي. نو په داسې شیانو کې د سړی د تره د لور څخه ته کتل ناروا ده، د ترور لور ته کتل ناروا ده، ورېندارې ته کتل ناروا ده. دا نږدې قریبان درښیم، لرې کلیوال ښځه دا خو ده ناروا. یو وارې کتل په نظر باندې د قیامت په ورځ باندې وایي چې سړی یو نظر غلط وکړي، د قیامت په ورځ باندې به د جهنم په اور باندې سولایي ګرمه شي، سترګو کې به ور ولګوي، دا سترګې به یو دم ویلې کې ټولې به راتوسي. دا یو وارې نظر غلط استعمالول د شریعت په حکم دومره تاوان ده لکه د سړي دواړې سترګې سړندې سي. دواړې سترګې رندول به هوښیار سړی په دې ټول ملک پاکستان باندې ورکړي؟ نه یې ورکوي. خو دا یو وارې نظر غلط استعمالول دومره تاوان ده. او نن سبا خلکو سره د دې سوچ نسته، نه د موبایل، نه د ټلویزیون، نه د ویسیار، نه دغسې په ګرځېدا او راګرځېدا د غلط نظر استعمالول هېڅ سوچ نسته.